وكمال صفاته. طالبانو دیزی تراشی المتوحد دا صیغه دا باب تفاعل دا د مزیدونه د چانا د مزیدونه دلته به یو څوک شوبه وکړي او درته به ووایي چې څه باعثو په شارح باندې چې صیغه د باب تفاعل راوړله نو د مزیدونه به یې د مجردو صیغه غوره کړې وه که نه. دا نمونی نورو ځایونو کم ډیر شته دی نو د چا په ځای د المتوحد په ځای باندې به الواحد ویلی و لانجه به ختمه وه. ځکه په المتوحد باندې دلته یو څه شبهات دي نو د هغې شبهاتو په دفع کې هم چې انسان یې کوي نو ځان به ستړی کوي. نو ښه خبره دا وه چې دلته صیغه د چا راوړې وی د مجرد یې راوړې وی او د الواحد صیغې راوړې وی نو د منځه به دا مشکل ختم وه. نو تاسې جوابو کې طالب ووایئ چې د صیغه د باب تفاعل دیزي کې غوره کړله د دوو وجو نه. یوه وجه دا ده چې په صیغه د باب تفاعل کې چونکې دا صیغه د مزیدو ده او په دغې صیغه کې زیادت مدح پرته ده په نسبت د چا د الواحده. په دې کې مدح څه شی ده او مدح زیاته څنګه ده؟ یوه خو هغه وجه د تاسو مرح شریفه کې ویلي هلته مرح کې درته وایي فیقول العبد المفتقر الی الله. نو کوم اعتراض چې دلته دی همدغه اعتراض دلته هغه المفتقر باندې هم دی. څوک وایي چې هلکه المفتقر یې ویل خو صیغه د واحد به یې راوړې وه دا مفتقر یې ولې راوړه؟ نو جواب مو هلته دا کړی چې مفتقر یې صیغه د مزیدو راوړله د هغې بنیاد دا دی چې په دې کې زیادت د حروفو دی او زیادت د حروفو چې دی دا دلالت کوي په چا باندې؟ په زیادت ته. بس دلته هم دقه شی ووایي چې په دې متوحد کې حروف ډیر دي په نسبت د واحد باندې او زیادت د حروفو دلالت په زیادت د معنا باندې کوي نو په دې کې زیادت مدح ده په نسبت د مجردو باندې. نو ځکه دی راغی صیغه د چا مختاره کړله؟ د المتوحد. وشوه دا یو جواب. دویمه وجه طالبه مونږ او تاسو دا ذکر کوو چې بیا په مزیدو کې صیغه د باب تفاعل راوړله. توحد یتوحد توحدا نو توحد دلته صیغه د باب تفاعل ده او په باب تفاعل کې دا خاصیت دی چې کله دا متعدی شي په باء الایصال سره نو دا دلالت کوي په دې چې دا فاعل د باب تفاعل دا به مستقل وي په مدخول د با کې. خبرې ته لږ سوچ کوئ. باب تفاعل کې څه خاصیت دی هله چې دا کله متعدي شي په چا سره؟ په باء الایصال سره. نو دا دلالت کوي په دې خبره باندې چې دا فاعل د باب تفاعل دا به مستقل وي په مدخول د چا سره؟ د با سره. مدخول د چا سره؟ او دا معنا په بله صیغه کې موږ نشوه پیدا کولی نو ځکه دلته موږ خاص صیغه د چا کړله؟ د باب تفاعل کړه. هغه څنګه؟ طالب المتوحد نه وروستو چې په دې بجلال ذاته کې کومه با راغلې ده دې با ته کومه با ویلی کېږي؟ باء الایصال. څه ورته ویلی کېږي؟ باء الایصال. او باء الایصال چا ته ویلی کېږي طالبه؟ باء الایصال دې ته ویلی کېږي چې معنا دا با معنا د فیل او د شبه فیل رسیوي مدخول د با ته. دا معنا د چا؟ د فیل او د شبه فیل رسوي چا ته؟ مدخول د با ته. رسوي چا ته؟ مدخول د با ته. نو چې دا رسوي مدخول د با ته نو پاس قانون ته اوس وګورئ. باء الایصال معنا د فیل او د شبه فیل رسوي مدخول د با ته. دویم باء الایصال دلالت په دې خبره باندې کوي چې دا فاعل د باب تفاعل دا به مستقل وي په چا کې؟ په مدخول د با کې. دا به مستقل په مدخول د چا کې؟ نو فاعل د باب تفاعل څوک دی طالبه؟ خو باری تعالی دی. نو المتوحد چې صیغه د چا مو راواخیستله؟ د باب تفاعل مو راواخیستله نو د دې فاعل څوک دی؟ او بل شبه فعل دی. فعل خو نه دی که نه؟ شبه فعل دی. د دغې شبه فعل نه وروستو طالبه با راغلی بجلال ذاته کې دې با ته باء الایصال وایي.
او دغه باول ایصال معنا د دې فعل او د شبه فعل را رسوي د خپل مدخول ته چې مدخول یې څوک دی جلال مدخول یې څوک دی طالبه او دلالت څنګه کوي تعبیر به موږ او تاسې څنګه کوو مو ویل چې دا باول ایصال دلالت په دې باندې کوي چې دا فاعل د باب تفعول دا به مستقل وي په مدخول د با کې فاعل د باب تفعول څوک دی الله تعالی مدخول د با څوک جلال نو دا باول ایصال دلالت په دې کوي چې الله تعالی به مستقل وي په چا کې په دغه جلال کې مستقل وي په چا کې مستقل به په چا کې طالبه نو ځکه به موږ او تاسې تعبیر داسې وکړو چې الله تعالی څوک دی المتوحد چې الله تعالی متوحد دی متوحد څه معنا یعنی الله تعالی مستقل دی کامل یکتا دی بجلال ذاته بجلال ذاته کې موږ دو تعبیر کوو یو بجلال ذاته کې تعبیر دا کوو چې دلته دا یا اضافت د صفت موصوف ته وایو اضافت د صفت چاته وایو نو اصل کې تعبیر دا دی چې ای فی ذاته الجلیله فی ذاته الجلیله نو اوس تعبیرو کې داسې ووایي چې الله تعالی کامل یکتا دی په خپل ذات جلیله کې پچا کې کامل یکتا دی په خپل ذات جلیله کې نو چالک الله تعالی کامل یکتا په خپل ذات جلیله کې دی دغه معنا د کمال د چا نه را فهمو موږ تاسو دغه صيغه د باب تفاعل نه دا د بل معنی صيغه نه را فهمیدله یو او یا تعبیر داسې وکړي چې بجلال ذاته په خپل حالت باندې پرېږدي نو تعبیر به بیا موږ او تاسې داسې کوو چې الله تعالی څوک دی هلته چې وایو کامل یکتا دی په خپل ذات جلیله کې نو څه معنا لا شریک له فی ذاته الجلیله الله تعالی لره په خپل ذات جلیله کې څه شی نشته دی شریک نشته کامل یکتا دی پکې وحدت دی پکې عربان وایي کنه توحد زید بالمال توحد زیدونه نو دا توحد زید بالمال دوی کم دوران کې وای توحد زید بالمال ای لا شریک له بالمال د زید لره په د مال کې څه شی نشته دی شریک دا معنا چې دا زید په د مال یکتا دی تنها دی د سره په د مال کې شریک نشته دی نو المتوحدو چې وای نو زمونږ معنا هم دا ده چې الله تعالی کامل یکتا دی فی ذاته الجلیله او لا شریک له فی ذاته الجلیله الله تعالی لره په خپل ذات جلیله کې څه شی نشته دی طالبا شریک نشته دی څه شی پکې نشته او یا طالب د دویمه معنا مطابق داسې وای چې الله تعالی کامل یکتا دی بجلال ذاته په جلال د ذات خپل کې نو د جلال نه بیا زمونږ استاد سے مراد څه شی دی الله صفات سلبیه دي څه شی دی طالبا صفات سلبیه دي دا وضاحت ورستو کوم د جلال نه مراد زمونږ استاد صفات سلبیه دي نو بیا به تعبیر دسی کوو چې الله تعالی کامل یکتا دی په خپل صفات سلبیه کې هم او الله تعالی سره څوک په دغه صفات سلبیه کې شریک نشته دی پوه شوئ که الله تعالی کامل یکتا دی په خپل ذات جلیله کې نو هم مناسبه معنا ده او الله تعالی کامل یکتا دی بجلال ذاته په خپل صفاتو سلبیه کې نو هم دلته څه شی دی طالبه دا مستقله معنا ده او دا دومره کمال د چا نه را معلوم شه د صيغې د باب تفاعل نه را معلوم شه نو ځکه مې دلته د الواحد صيغه را نه وړله بلکې المتوحد مې وویلې څه شی مې وویلې پوه شوئ په دې ځای باندې انشاءالله هېڅ اشکال خو به نه پاتې دویمې نکتې ته راشئ ویلکه یا دا درته ویمه چې دلته دا باب باولیصال نه ده بلکې دا احتمال پکې هم شته دی چې دا با د تلبس دپاره شي با د چا دپاره شي با د تلبس دپاره شي او قانون دا دی قانون دا دی چې کله باب د تفاعل متعدی شي په باب د چا باندې په باب د تلبس باندې نو د باب تفاعل دپاره بیا په دغه وخت کې درې معناګانې وي څه شی وي طالبه درې معناګانې وي او مونږ وایو هغه درې معناګانو ته چې مونږ او تاسو دلته وګورو نو په حق د باری تعالی کې صحیح کیږي نه په حق د باری تعالی کې صحیح کیږي نو چې نه صحیح کیږي او بیا هم استعمال ده نو مجبوري مونږ به رالګېږو په دې کې به تاویلات کوو څه شی به کوو طالبه او چې کله مونږ راولګېدلو د پاره د صحت د دغې معانیو په حق د باری تعالی کې مونږ تاویلات وکړو نو دلته دا ذهن استعمال شي په دې کې ممارست را پیدا شي ذهن سختیو ته متوجه شي ذهن مشکلو ځایونو ته متوجه شي او چې مشکلو ځایونو سختو ځایونو ته ذهن متوجه شه
نو په ذهن کې کروالی را پیدا کیږي. ذهن چې کره کیږي په همدې کره کیږي چې طالب سخته خبره واوري او د سختې خبرې ته متوجه شي، دا خپل ذهن پکې وکاروي چې دا خبره زه سره کم یاده کم، په څه طریقه یاده کم، زه په ذهن خلاص کم، په دې ځای نه پوهېږم، باید زما ذهن ور باندې خلاص شي. نو په دې کې ممارست د ذهن راځي او نه پریکټس د ذهن دی، استعمال د ذهن دی، تمرین د ذهن دی. نو په دې اساس باندې بله لوی اهمه پیدا پکې دا پرته وه. نو ځکه مو صیغه د چا راوړله طالبه؟ د باب تفاعل دا وړله او متعدي مو کړله په باب چا باندې؟ د تلبس باندې او د ملابست باندې. پوه شوئ تاسو په دې ځای باندې؟ هغه درې معناګانې کومې دي چې کله باب تفاعل متعدي شي په بعد چا سره؟ د تلبس سره. نو هغه درې معناګانې ته نه را معلومیږي. یوه معنا دا د طالبه، یوه معنا په دغې وخت کې د باب تفاعل سیرورت وي. څه شی وي طالبه؟ خو سیرورت کم معنا؟ ګرځېدل بدون صنع صانعین، بغیر د صنع د چا نه یو شی وګرځېږي، یو شی بغیر د صنع د چا نه، د صانع نه. نو عربان دا لګېږي څنګه بیا وایي؟ تحجرت توینو. څه شی؟ تحجرت توینو. د تحجرت توینو معنا څه شی دی؟ ای صارت توینو حجرا بلا صنع صانعین. وای دا توین چې دی دا خټه د دې نه تیږه جوړه شوله خو بلا صنع صانعین، بغیر د صنع د چا نه، د صانع نه. داسې څوک نو چې هغه رالګېدلی وای او هغه د دې چا نه د دې خټې نه تیږه جوړه کړې وای، بلکې د دې خټې نه تیږه په خپله جوړه شوله، صانع پکې څه صنع نه وه کړې. دا یوه معنا د باب تفاعل ده چې کله د دې څه شی راشي؟ تعدیت راشي په بعد ملابست سره. وشوه؟ نو طالبه دغه معنا د باب تفاعل چې موږ او تاسې راواخلو نو په دې کې په حق د باری تعالی کې څه شی دی؟ دا مناسبه نه ده. څه شی نه ده؟ مناسبه نه ده. ولې؟ ځکه دا معنا ناقصه ده. معنا به داسې شي ګوره د دې معنا سره لازم انتقال دی من حال الی حال، او دغه معنا په حق د باری تعالی کې څه شی دی؟ ناقصه ده. ته چې وایې څنګه تعبیر کې؟ ګوره الله تعالی څه شی دی؟ المتوحد بجلال ذاته. المتوحد. نو کم دقه معنا د باب تفاعل دا خاصیت راواخلي چې هغه سیرورت دی بلا صنع صانعین، نو د دې معنا به دا وي چې الله تعالی ګوره وګرځېده څه شی؟ واحد. وګرځېده څه شی؟ او دا واحد وګرځېده د یو حالت نه بل حالت ته نقل، چې په دې کې خو د یو حالت نه بل حالت ته نقلېدل دي بغیر د صنع د صانع نه. نو دا معنا خو په حق د باری تعالی کې درسته ځکه نه ده چې الله تعالی باندې انتقالات نه راځي، بدلونونه نه راځي. الله تعالی کامل دی، بس ازلی او ابدي ذات دی. داسې نه ده چې مخکې په یو حالت باندې او اوس په بل حالت باندې نه. نو دا معنا په حق د باری تعالی کې صحیح نه ده. دویم خاصیت د باب تفاعل منګ او تاسې طلب وایو طالبه. طلب معنا څه شی دا؟ خلک کوي تعظم زیدونه. مثال ته وګورئ، تعظم زیدون ای طلب العظمه. زید څه شی طلب که؟ عظمت طلب که. هو لم یکن عظیما. ګوره عظیم نه خو ځان دپاره څه شی طلب که؟ فضول اکبري کې مو ویلي تاسو عظمت طلب که. عظیم نه او ځان دپاره څه شی طلب که؟ عظمت طلب. دا معنا هم په حق د باری تعالی کې نه ده راځي. صحیح. ولې؟ ځکه که چېرته دا معنا موږ او تاسې په حق د باری تعالی کې واخلو نو معنا دا ده چې الله تعالی ځان ته عظمت طلب که، نو لازمیږي احتیاج چې دی علامه د امکان ده او باری تعالی ممکن نه دی، ځکه ممکن حادث وي، الله تعالی قدیم دی. ولې طالبه؟ احتیاج څنګه راځي؟ ګوره په طلب کې قانون دا دی، په طلب کې دا قانون دی چې مطلوب شی به طالب ته حین طلب نوي حاصل، قبل الطلب به هم نوي حاصل، بلکې دا به حاصلیږي بعد الطلب. تر لګیږي یو شی طلب کوي، نو د طلب قانون دا دی چې دغه مطلوب شی چې دا تر لګي طلب کوي نو دا به تا ته څه شی وي؟ قبل الطلب هم نوي حاصل. ولکه قبل الطلب د تحصیل بیا را لګیږي طلب کې خو تحصیل د حاصل دی او تحصیل د حاصل ناروا، او حين الطلب بدرته هم نوي حاصل، بلکې دا به تا ته را حاصلیږي بعد الطلب. څه شی به وي؟ بعد الطلب بدرته را حاصلیږي. نو بیا بدلته معنا مونږ څنګه کوو؟ که چېرته همدغه معنا خاصیت د باب تفاعل دا واخلو نو معنا به داسې کوو چې دا صفات سلبیه مخکې الله تعالی ته نه و حاصل، بلکې دا صفات سلبیه خدای تعالی ته حاصل شول بعد الطلب. او دا معنا په حق د باری تعالی کې ناقصه ځکه ده چې صفات سلبیه چې دی دا خو کمالات دي، طالب تنزیحات دي. صفات سلبیه څه شی دي؟ دې ته تنزیحات وایي. څه ورته وایي؟ او تنزیحات معنا دا ده یعنی قبل الطلب باری تعالی چې لا ترسو طلب د تنزیح نه و کړی نو دته تنزیح نه و حاصله، او چې کله طلب د تنزیح وکړه نو د طلب نه بعد بیا ورته تنزیح حاصله شوله.
او دا معنا په حق د باری تعالی کې ځکه نه درسته چې باری تعالی د اول نه منزه و د هر قسم عیوبونه. په دې باندې هم پوه شئ تاسو. دریم خاصیت طالبه د باب تفاعل چې دی هغه تکلف دی. څه شی دی؟ او د تکلف مقصد څه شی دی؟ مثال څنګه دی؟ لکه خلک کوي تحلم زیدون، تحلم زیدون. نو د تحلم زیدون معنا څه شی ده؟ دا زید ځان ته چې دی دا حلم را حاصل کا په تکلف او په مشقت سره، یعنی و نه پکې. خلک ویل کپلانی سړي ګوره ډیر صبر وکړه، ډیر حلم یې وکړه، نو معنا دا چې و نه دا حلم پکې نو خدای ځان سره په تکلف را حاصل کا. او دا معنا هم په حق د باری تعالی کې څه شی دی؟ ناقصه ده. ولی؟ ځکه که د صفاتو سره ولګو نو بیا به معنا دا شي چې ګوره د الله تعالی په چا کې په صفاتو سلبیو کې څه شی نه وه؟ دا وحدت نو، الله تعالی واحد نو په چا سره په دې صفاتو سلبیو سره. خو کده دا وحدت ځان ته را حاصل کا په دې صفاتو سلبیو کې نو دی په چا سره را حاصل کړی دی؟ په تکلف او په مشقت سره. او دغه معنا په حق د باری تعالی کې نه صحیح. ولی چې کم صفات سلبیه د باری تعالی دي نو دا الله تعالی ته حاصل دي بغیر د چانه د تکلف او د مشقت نه. ځکه دوی وایي چې د الله تعالی ته حاصل دي په تقاضای ذاتی سره. نو چې په تقاضای ذاتی سره حاصل دي نو تکلف پکې نشته دی، مشقت پکې نشته. او سره د دې نه طالبه چې باب تفاعل دلالت په دغه معنا د تکلف باندې کوي. څو معناګانې شوې؟ درې واړه په حق د باری تعالی کې ناقصي وي. نو چې ناقصي دي نو خو تا ته اوس دلته پکار دی چې ته تصحیح وکړې. نو چې تصحیح وکړې نو اولې معنا تراشي طالبه او به وایي چې دلته مونږ د با د تلبس دپاره وایو، او په تلبس کې څو وي؟ درې معناګانې وي. یو ضرورت و، طلب او څه شی و؟ تکلف. نو دا د طلب معنا نه ده. طلب وایي دلته راغلی وایي د طلب نه زه معنا مجازي اخلم. د طلب یوه معنا حقیقي ده او د طلب یوه معنا مجازي ده. معنا مجازي د طلب څه شی دی طالبه؟ اقتضا. څه شی دی؟ اقتضا معنا مجازي ده. ولی؟ ځکه کله چې یو طالب دی او مطلوب طلب کوي نو د طلب نه وړاندې د نفس د غیشي تقاضا وکړي که نه، غوښتنه وکړي، او د تقاضا نه وروسته بیا دی راولګېږي د دې شي څه شی کوي؟ طلب کوي. د تقاضا نه وروسته د دې شي څه شی کوي؟ طلب کوي. نو دلته ذکر د طلب دی او مراد تېنه څه شی دی طالبه؟ اقتضا ده. ځکه لازم د طلب سره څه شی دی؟ ګوره اقتضا یو ځل به تا تقاضا کړي وي، د تقاضا نه بعد بیا به رالګېږي څه شی به کوي؟ نو تعبیر به څنګه وکړو؟ ترجمه به څنګه وکړو؟ داسې به ووایو چې المتوحد بجلال ذاته. داسې ووایه، ترجمه داسې کوو، یعنی دا الله تعالی چې دی دا مقتضی دی ذات ده. مقتضی دی څه شی؟ ذات ده. د چا؟ د وحدت په چا کې؟ فی جلال ذاته یا فی ذاته الجلیله. دا د خپل ذات ده هم مقتضی د وحدت دی، او په خپلو صفاتو کې هم د مقتضی د چا دی؟ د وحدت دی. ذات ته د تقاضا د دې کې چې په دې جلال ذات کې یعنی په دې صفاتو سلبیو کې دی زه څه شی یم؟ واحد یم. نو ذکر د طلب او مراد تېنه څه شی دی طالبه؟ اقتضا. ذکر د طلب او مراد تېنه څه شی ده؟ او دویم صورت ته راشئ. که چېرته موږ او تاسې تکلف والا خبره واخلو چې دریم خاصیت یې څه شی و؟ تکلف. نو تکلف نه به تعبیر موږ او تاسې داسې وکړو طالبه د تکلف سره چې دی لازم کمال دی. څه شی دی؟ تکلف سره لازم کمال څنګه دی؟ ګوره کم شی چې تا ته په تکلف سره حاصل شي ډېر پرې وکړېږي، خوارۍ پسې تېره کې، مشقت پسې برداشت کې، نو هغه شی یو چا ته حاصل وي بیا په کاملې طریقې سره. په چا سره حاصل وي طالبه؟ نو ګوره د کمال د چا سره؟ د تکلف سره څه شی دی؟ لازم څه شی دی؟ کمال. نو چې لازم ورسره کمال دی نو اوس به دلته موږ او تاسې تعبیر څنګه کوو؟ المتوحد. الله تعالی متوحد دی، نو ته متوحد تعبیر څنګه کوو؟ المتوحد بالوحدة الكاملة في جلال ذاته. الله تعالی متوحد دی په وحدت کامله سره، په کامل یکتا سره دی متوحد دی په خپلو صفاتو سلبیو کې یا په خپل ذات جلیله کې. او دا اول ځل تاسو ته ما ترجمه د کمال وکړم. دغه کمال معنا موږ د دې ځای نه رافهمو چې دلته باب تفاعل دی او د باب تفاعل یو خاصیت څه شی دی؟ تکلف. او تکلف کې څه شی دی طالبه؟ لازم ورسره څه شی دی؟ لازم ورسره څه شی دی؟ دریم صورت ته راشي طالبه د باب تفاعل بل خاصیت چې دی څه شی وه؟ هغه ضرورت وه.
نو چې سیرورت وي د سیرورت معنا منګه دلته اخلو او پاږي کې منګه تجرید کوو چې هغه کومه معنا د انتقال من حال الى حال و الا هغه څه شي کوو هغه تنلری کوو هغه چې تنلری کوو نو معنا بسنګ وکړو توحد المتوحد باری تعالی څه شي دی متوحد دی بلا معنا یعنی وحدت الله تعالی په ذات کې پروت دی بدون صنع صانعنا بدون صنع هغه انتقال چې کومه معنا و نو دغې نه موږ پکې څه شی وکړه تجرید وکړه هغه مو لرې کړله نو داسې ووایه چې الله تعالی متوحد دی یکتا دی د ده په ذات کې وحدت پروت دی او دا ذات ته د کې چې وحدت پروت دی نو دا وحدت بغیر د صنع د صانع نه دی داسې نه ده چې دته دا وحدت چا ورکړی دی بلکې واحد دی الله تعالی بدون صنع صانعنا نو طلب سره څه لازمو الا اقتضا مشقت سره څه لازمو کمال او طالب د چا سره ضرورت کې متجرید وکا امانه د انتقال من حال الى حال ملر کړله تنها پریمو خود دا خبره چې الله تعالی واحد دی بغیر د چانه د صنع د صانعنا نو چې دا درې جواب او درې تعویل منګه او تاسو وکړل په دې کې په دې صيغه د باب تفاعل کې نو په دې سره دا ذهن استعمال چیکړه کدا صيغه د متوحد نه وای راوړي ورستو تنه بعد ملابست نه وای نو د قیدو ته وته متوجه وي تا به د باب تفاعل دی خاصیت ته توجه راغلی وای تکلف ته به توجه وا طلب ته به توجه وا ضرورت ته به توجه بیا به د تعویلات پکې څنګه کړي وای خو چې دا ټول ارڅ دی وکړل دا قصه د چانه جوړه شوله د دې نه جوړه شو چې ما صيغه د چا راوړله د المتوحد راوړله او ورستو مې تنه باب او الايصال راوړي یا مې تنه بعد ملابست راوړي دا نو په دغه خاطر باندې دوی راولګېدل صيغه د مزید وي غوړه کړله په صيغه د مجرد باندې پوش پی تاسو په دې طالبان نو المتوحد صيغه د مزید وی راوړله دغه پکې نقطې وي دا رستو چراغ له المتقدس یا د دین وړاندې موږ تاسو او کمالي صفاته نو دلته صفات راغله او صفات چاته ویل کی یو اقسام د صفاتو کم دي نو هغه ان شاء الله به وایي